ابراھیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تاسو ډېر واقعات اوریدلی. ابراھیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ خپل محل کې ناست دی، په محل کې دی او په دې دوران کې شپه ده، یو سړي چت ته راودانګل، دې پسې ورغی هلکه به یې څه کې دلته؟ وایي اوښ رانه په ځنګل کې ورک شوی دلته یې ګورم. وایي ښه ساده سړی، اوښ دنه په ځنګل کې ورک شوی دی او ګورې دلته. نو هغه ورته وایي ته خو هم ډېر ساده یې. وایي څنګه؟ وایي په محل کې پروت یې او الله تلاش کې، چې ته کله الله تلاش کې نو ته به د الله په لاره کې وځې، بیا ته به سپور استغه او تکلیف به برداشت کې، بیا به تا ته الله میلاویږي. هوښیار سړی و چې ووتو، هر څه یې پرېښوده او د الله په دین پسې ونښتو، د الله تعلق یې حاصل کو. نو یو ورځ ناست دی د سیند په غاړه باندې او کومه کورته ده هغه کورته ګنډي. نو د ده یو نوکر و ډېر مالداره شوی، د ده خواله راغی، سلام وغیره وکړه، تپوس یې ته وکړو څنګه حالت دی؟ دا حالت ښه دی که هغه حالت ښه و؟ هغه ته وایي چې دا حالت ښه دی. ابراھیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ورته وایي دا حالت ښه دی. وایي نه مړه هلته خو ستا سمه بادشاهي وه او زه زما په شان کسان به ستا نوکرانو، ته ځان ته وګوره ځان نه دې فقیر ملنګ جوړ کړی. هغه ته څه وایي؟ ابراھیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ورته وایي مړه هغه څه بادشاهي وه. وایي بادشاهي درته وښیم چې بادشاهي څه ته وایي. هغه ستنه یې راواخېسته او هغه دریاب ته یې ورواچوله. چې دریاب ته یې ورواچوله هغه ورته یې څه راته ښې؟ وایي بادشاهي درته ښیم چې بادشاهي څه ته وایي. وایي ای د سمندر، ای د دریاب میانو، زما ستن ماله واپس راکړې، زه بیکار کوم، په کار مې ده. وایي د دغې دریاب نه میان نه ووته او میانو په خوله کې ستنې نیولې دي خو د سرو دي. ابراھیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ورته نه دا زما نه دي، زما هغه ستن ماله راکړې، زما هغه په کار ده. او یو مې پکې راووتو او هغه ستن په کم باندې چې دا ګنډل کول هغه تار پکې لاندې زانګېدو او هغه ستن یې وله ورکړه، اتې راواخېست. هغه کس ته وایه کوم چې مالدار و، د ده نوکر و پیله، خو بیا وروسته مالدار شوی و. دې ورته وایي کومه بادشاهي دې خوښه شوه؟ هغه بادشاهي چې په انسانانو کومه ظاهر مې عزت کوي، وروسته راپسې کنځلې کوي. که دا بادشاهي ښه ده چې دا ځناور ما نه پېژني چې زه څوک یم، لیکن چې اواز وکړم د الله په حکم باندې زما خبره مني. نو مونږ هم په خپل ځان سوچ وکړو چې آیا دنیا له مونږ په زړه کې دونه خو ځای نه دی ورکړی چې زه د الله د یاد نه غافله کړی یم، زه دې ته مجبوره کړی یم چې زه حرام او حلال نه پېژنم. مونږ هم په ځان باندې سوچ وکړو او دغه سوچ او فکر په دې کې چې کوم دی خپله زندګي ختمه کړو، د هغې وجه دا ده که چېرې د دې دنیا سره آخرت ته لاړو. ما تاسو ته ووایي دنیا هغې ته وایي چې د الله نه دې غافله کړي، که د دې سره آخرت ته لاړو نو زموږ دپاره بیا ناکامي ده. الله رب العزت دې د عمل کول توفیق راکړي.